حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. داد سورة حجر اول نمبر آیات نمبر 1 آیات دا سورہ حجر. سورة الحجر مکی سورت مکی سور آغا دی کم چی دا ہجرتنا مخی نازل شوید. دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرتنا مخی چی کم سورتنا نازل شویدی اغو تا مکی وائی او دا ہجرتنا رست چی کم نازل شویدی اغو تا مدنی وائی. دا سورہ حجر مبارک دا مکی سورت دی سورت مبارکی 99 آیاتون دی 99 او 654 پکی کلمی دی کلمات 654 دی او حروف دی صورت کی 2760 پکی حروف یعنی 2760 پدی صورت مبارک کی حروف تھی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چیدہ قرآن پاک یو آیات چی اس تلاوت یا آیات کی چکم حروف دی پا یو حرف باندی تا لسنی کئی ملاوی. لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف واللام حرف والميم حرف. رسول الله فرمائے چھ زدانویم چھ ألف لام ميم دا حرف نا ألف زان تا حرف دا لام زان تا حرف دا ميم زان تا حرف دا 3 حروف شو. نو صرف الف لام میم کی 3 حروف دی دغه 3 حروف باندې تا لس 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 تسنی کوي ملاوی. اس دی سورہ حجر مبارک کی 2760 حروف دی. اس تا اندازہ اولگوا چی پا یو حرف تا لسنی کوي ملاوی گی نو چی زر برکڑے سونے کوي دسی آسان. بیا چی تو طول قرآن ختم کرے دا جان معمول جوڑ کرے 24 گھنٹوں کی نیم پارا
یا یو پارا چې ته 24 غنټو کې تلاوت کوي میاش کې به ورته قرآن ختموي ټول قرآن کې څومره حروف دي بشمار امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة 99 واره خدای په خوب ولید داسي ائمه تیر شوی دي چې 99 واره الله په خوب ولید اوس دا 99 وار چاله په خوب ولید اوس پته نه لګي چې د امام احمد بن حنبل رحم الله او د الله مینس کې به څه خبرې خوب کې شوي امام احمد بن حنبل رحم الله ویل شاگردانو ته چې زما یو خواهش په دې کې می یو ارمان ده یو سوال ده او دا 99 واره چې می الله په خوب ولیدای دا تفوس می دیونه اونکو اوس می ذهن ته دا سوال راوي چې د خدای نه چې می دا یو تفوس کړی وای چې خدای ته د خپل بندگانو نه پڅ راضي کی اوس بدی انتظار یما چې کاش چې یو ځل ملا بس الله په خوب لیدلی وای نو بس سلوار هم پوره شوي وای او په دې سلم ځل به ما د الله نه تپوس کړی وای چې خدای ته د بندګانو نه په څه راضي کړي امام احمد بن حنبل څو شپې پس اوده ده چې اوده ده الله یې په خوب ولیدی هغه ارمان یې پوره شو چې الله یې په خوب ولیدی خپل سوال ورته رایاد شو د الله نه تفوس وکړو چې یا ربي يا ربي بما رزيت عن عبادك امام احمد بن حنبل خوب کی اللہ سر لگیا خوب کی اللہ نتفوس کرے چھو زمان ربا بما رزيت عن عبادك او زما ربا تدخلو بندگانونا پتسش باند رازی کے قال يا احمد بتلاوة كلامي بتلاوة القرآن واحمد بن حنبل زد خپل بندگانونا پدې راز کې غم چې بندگان زما کلام وای قرآن وای پدې راز کې عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري حضرت عثمان بن عفان روایت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل خیرکم تاسو کی ډیر بهتر
خيركم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې ډېر بهتر هغه بنده ده چې قرآن په خپله هم ووایي بیا نورو تم ورښیي که نه رواه البخاري نو ګوره دې صورت مبارک کې 2706 حروف دي په یو حرف ویلو تا ته خدای لس نیکیانې درکوي څنګه اسانه فایده ده او چې لږ وخت مون قرآن ته ورکو د خدای خبرې د محبوب خبرې دي او چې د محبوب خبرې ته په دې خپله ژبه باندې تلاوت کوي او ژبه هم هغه خالق درکړې ده الم نجعل له چې په دې سترګو د خپل خالق د خپل محبوب کتاب ته داسې ګورې کومې سترګې چې الله درکړې دي په دغو سترګو د خپل رب کتاب ته داسې ګورې او چې کومه ژبه درکړې ده په هغه ژبه باندې د خدای دا خبرې داسې تلاوت کوي دا ژبه شونډې ورباندې خوځوي نو هغه ستا رب به څومره درنه خوشحاله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولدا دوی سترګې بند چا درکړې دي ما درکړې دي کنه دا ژبه ما درکړې ده کنه دا شونډې مې درکړې دي کنه دې سترګو به زما قرآن ته ګورې په دې ژبه او شونډه به زما قرآن وایې سترګې هغه سترګې چې د یار سترګې پې ګورې سترګې هغه سترګې چې د یار سترګې پې ګورې ورکې شه هغه سترګې چې بې یاره بل پې ګورې کسې هغه کسې هغه کسې چې د یار کسې پې کسې ورک شه هغه کسې چې بې یاره بل پې کسې امام احمد بن حنبل رحم الله تعالی خوب کې فرمایل جو امام احمد بتلاوت القرآن زد خپلو بندگانو نه په دې راضي کېږم چې بندگان زما قرآن وایي الف لام را دا د حروف مقطعات نه د بعض سورو ابتدا کې داسې حروف راځي الف لام میم کاف ها یا عین صاد د دې په مطلب صرف الله پوي او رسول الله پوي دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینس کې راست میان عاشق معشوق رمزیست میان عاشق معشوق رمزیست
کرامن کاتبین را هم خبر نیست دا شپو دا معشوقی مینز کی او پٹ راز وی دا غراز بارکی کرامن کاتبین فرشتو تم پتن لگی چه دا دی عاشق او معشوقی مینز کی راز صدقنا الف لام را الف لام میم کاف ها یا عین صاد قاف دا ټول چې دی کنه دا د الله او د رسول الله دا د محب او د محبوب منځ کې دا پټ راز ده نه فرشتو ته پته لګي نه مونږ ته پته لګي کنه او دا عاشق او معشوقې منځ کې چې راز وي هغه به لټوي نه دغه د لټولو کوشش به نه کړې بیا عاشق هم خفه کېږي معشوق هم خفه کېږي محب هم خفه کېږي محبوب هم خفه کېږي میانی عاشق و معشوق رمزی است کرامن کاتبین را هم خبر نیست اوس که تاسو دا سوال وکړئ چې الف لام را الف لام میم داسې نور حروف مقطعات چې موږ یې په ترجمه په مطلب نه پوهېږو بیا زموږ لپاره فایده څه شي فائدہ دا ده چې الف لام میم ته وایې درې حروف دي لس نیکۍ درته میلاو شي ستا عملنامه کې فرشتو لس نیکۍ ولیکل دا یو فائدہ کاف ها یا عین صاد دې کې څومره ډېر حروف دي په هر یو حرف لس نیکۍ درته میلاو شي بل دې سره صحت الصلات راغی چې دغه یو آیات مختصر چې کاف ها یا عین صاد دا یو آیات دا آیات وای دو نور ورسره وایا بس مونږ دې صحیح دا فائدہ ها مقصد به الله جنت کې بیا جنتیانو ته ور اخی چې زما او د محبوب مینس کې چې پټ رازو د دې حروفو نه هغه راز ده الف لام را الله اعلم بمراده بذلك بس د دې په مقصد مراد باندې الله پوهیږي جناب رسول الله تعالی فرمای تلک آیات الكتاب دا د دې کتاب دې صورت کې چې دا کوم آیاتونه را روان دي دا د دې کامل کتاب آیاتونه دي کنه وقرآن مبین دا د دې واضح قرآن آیاتونه دي کنه کتابم د قرآن د دې کتاب او قرآن مبین دا دو صفتونه دي د یو شي لپاره د دې کتاب صفتونه دي واضح مبین معنا واضح مطلب دا چې قرآن حلال متواضح کړی دی بیان کړی دی حرام امرات بیان کړی دی حق امرات واضح بیان کړی دی باطل امرات بیان کړی دی ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء محبوبتات میں داش قرآن در نازل کو کنا چی دی کی دا ہر شی بیان شتا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين ويمن وشام ولبنان وكشمير وبرما وفي كل مكان اللهم أنجي أساراهم ومستضعفين اللهم ذلل اليهود والنصارى ومن معهم أينما كانوا حسبنا الله ونعم الوكيل برحمتك يا أرحم الراحمين